بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې 131 نمبر سبق دی او الدرس الثلاثون درشم نمبر درس شروع دی. په درسم نمبر درس کې مونږ اول د املا قاعده ویلې وه، بیا هم د هغې نه پس د الفاظو معنی ولیکلې، بیا هم د هغې نه پس املا د مفرداتو ولیکله. مفرد یعنی واحد یو لفظ، د هغې املا باندې ځان پوه کړو. نن انشاءالله املا به وایو او د جملو الجمل جملو د جملو املا الاملا الجمل د جملو املا انشاءالله نن به د جملو املا وایو. نو یو طرف ته جملې راکړي موږ ورته راسرې معنی لیکلي دي او بل طرف ته جملې دي موږ ورته معنی لیکلي دي. په دې به لږ غونته کې ځان هم پوهیو چې دې کې به موږ کم الفاظو املا کوو، یعنی کم الفاظ به موږ صحیح لیکو. نو تقول سعیدتو، تقول فعل دی، دا سعیده ورله فاعل دی. سعیده وایي لحمیدته، حمیدې ته. حمیده د یوې جنۍ سعیده نوم دی، د یوې حمیده نوم دی. نو دا سعیده حمیدې ته وایي. تقول سعیدة لحمیدته سعیده حمیدې ته وایي. ماذا تأکلین، ماذا تأکلین، ته څه خورې. ماذا تأکلین، ماذا تأکلین، چې ته یوې ښځې ته وایې چې ته څه خورې، نو هغې ته به وایي ماذا تأکلین. او که سړي ته وایې چې ته څه خورې، نو هغه ته به وایي ماذا تأکل، ماذا تأکل، ته څه خورې. فتقول حمیدتو، دا فا معنی ده نو مونږ وایو نو حمیده ورته وایي. فتقول حمیدتو، نو حمیده وایي. فتقول حمیدتو، نو حمیده وایي. انا آکل التفاحه، انا آکل زه خورمه التفاحتو، التفاحه سیب ته وایي، سیب مونږ ورته سیب وایو او اردو کې ورته سیب وایي. انا آکل التفاحه، زه سیب خورم. انا آکل التفاحه، زه سیب خورم. دا سعیده د حمیدې نه تپوس کوي، وایي ته څه خورې، نو حمیده ورته وایي زه سیب خورم، زه سیب خورم. فتسأل سعیدتو، فتسأل سعیدتو، نو سعیده تپوس کوي، نو سعیده تپوس کوي. تسأل معنا نه تپوس کوي او سعیدتو سعیده، نو دا تسأل فعل دی، دا سعیده فاعل دی. نو سعیده تپوس کوي. فتسأل سعیدتو، سعیده تپوس کوي. هل التفاحة، هل معنا د آیا التفاحة حلوه، التفاحة حلوة، سیو خوږ دی. التفاحة حلوة، سیو خوږ دی. آیا سیو خوږ دی؟ نو اوس والله حمیده جواب ورکوي. فتجیب حمیدتو، نو حمیده جواب ورکوي. فتجیب حمیدتو، نو حمیده جواب ورکوي نعم، او سیب خوږ دی. اوس عمده حمیده دی سعیدې ته وایي التفاحة حلوة، سیو خوږ دی. کلی ته اخره، ها دا سیو. یا اختی، ای زما خورې. نو دا حمیده اوس د سعیدې ته صد کوي. مونږ چې څنګه چاته وایو که نه، چاته وایي وروره دا سیز وخوره یا خورې دا سیز وخوره، نو دقه شانتې دا حمیده چې ده دا اوس د سعیدې ته صد کوي. وایي التفاحة حلوة، سیو خوږ دی. کل چې سړي ته وایي ته وخوره، نو هغې ته وایي کل، او چې ښځې ته وایي ته وخوره، نو هغې ته وایي کلي. نو کلي او ها دا تفاحه یادوي، ها ضمیر تفاحې ته راجع دی. کلي ته اخوره، ها دا یعنی دا خوږ سیو. یا اختی، ای زما خورې. نو ای سیو خوږ دی، ای زما خورې ته دا اخوره، ای زما خورې ته دا اخوره. اوس دا د سعیدې او د حمیدې بحث ختم شو. اوس د جمیل بحث شروع کیږي. جمیل د یو الک نوم دی. ولد عاقل، هوښیار الک دی، عقلمند الک دی. جمیل ولد عاقل، جمیل ولد عاقل، ولد موصوف او عاقل ولا صفت دی. نو اول به د عاقل معنی کو، عقلمند یا هوښیار الک دی، هوښیار الک دی. جمیل ولد عاقل، جمیل ولد عاقل، جمیل هوښیار الک دی. هو جالس فی بیته، هو جالس هغه ناست دی فی بیته خپل کور کې. هو جالس فی بیته هغه خپل کور کې ناست دی. یسمع هغه اوري، یسمع هغه اوري. صوت الجرس، صوت الجرس، صوت اواز ته وایي، جرس ټلی ته وایي. ټلی خلکو چې څنګه کور کې خپله ټلی لګولي، بهر نه څوک بټن ووهي هغه ټلی به جو شي، اواز وکړي، نو هغه یادوي. نو یسمع
هغه اوري څوک اوري دا جمیل اوري یسمع هغه اوري صوت الجرس د ټلۍ اواز فیفتح الباب نو هغه دروازه کولاوي عمده جمیل یادی ښه نو هغه دروازه کولاوي ویرا هغه ویني ضیفا میلمه عند الباب دروازې سره ویرا ضیفا عند الباب ويرى ضيفا عند الباب ويرى ضيفا عند الباب هغه دروازې سره میلمه ویني فيقول نو هغه وایي له هغه میلمه ته هغه ته فيقول نو هغه وایي څوک وایي لام باندې ضمه نه وایي اچولې نو دا جمیل وایي فيقول کې هو ضمیر جمیل ته راځي دی جمیل وایي له هغه ته یعنی هغه میلمه ته اهلا وسهلا یا اخي الكريم اے زما خوږ رورا اے زما محبوب رورا په خیر رالی اهلا وسهلا خوش آمدید اردو کې ورته خوش آمدید وای مونږ ورته پښتو کې په خیر راغلی وایو فيقول له نو فيقول هغه وای له هغه ته یعنی دغه میلمه ته اهلا وسهلا یا اخي الكريم په خیر راغلی اے زما خوږ رورا اوس ورته دا جمیل وای د میلمه ته وای ادخل ته ننوځه فی الغرفة کمرې ته ته کمرې ته ننوځه یا ته کمرې ته لاړ شه ادخل فی الغرفة کمرې ته ننوځه ادخل فی الغرفة ته کمرې ته داخل شه ته کمرې ته ننوځه وجلس او ته کښېنه علی الکرسي کرسۍ باندې نو اوس ورته را جمیل وی انا مسرور زه خوشحاله یم بقدومک ستا په راتلو زه خوشحاله یم قدمه یقدم قدوما معنی ده راتلل او کا ستا بقدومک ستا پراتلو انا مسرور بقدومک زه ستا پراتلو خوشحاله یم اوس دا د جمیل خبرې ختم شوې اوس د نعیم خبرې شروع کیږي په دې جملو کې د دریو کسانو خبرې دي یو د سعید او د سعیدې او د حمیدې خبرې دي بیا ورپسې د جمیل باس دی او بیا ورپسې اخره کې د نعیم دی نو نعیم تلمیذ نعیم شاگرد دی و اخوه او د هغه رور تاجر دی تجارت کوي کاروباری دی نعیم فی کراچی نعیم کراچۍ کې دی نعیم کراچۍ کې دی و اخوه او د هغه رور فی ملتان کې دی نعیم یکتب نعیم لیکي الرسالة خط الى اخیه خپل رور ته نعیم خپل رور ته خط لیکي و یرسلو او هغه لیږي ها دا خط الیه هغه طرف ته یعنی خپل رور طرف ته بالبرید د ډاکخانې په ذریعه ٹھیک شو بالبرید د ډاک په ذریعه ويرسلها الیه بالبرید او هغه دا خط خپل رور ته الیه هغه طرف ته یعنی هغه رور طرف ته هغه رور لا بالبرید د ډاک په ذریعه لیږي نو دا خو مونږه صرف د دې لفظي ترجمې ویلې اوس مې پکې دا ووی چې تقول به دا قاف په دوه نقطو والا غټ قاف په دې کې سعیده نا ګول تاله پکې او حمیده د کوم دا ګول تاله نو ګورئ سعیده فاعل ده نو ځکه دا ګول تا باندې موږ ضمه اچولې ده او دا حمیده دا مجرور ده د لام جر دی او دا حمیده دا عربي نوم دی او د عربۍ د ښځو چې عربي نوم وي که نه او آخره کې ګول تایي نو هغې باندې به زیر نه راځي هغې باندې به هم حالت جري کې به هم پې زبر اچې ماذا نو دا ذال به نرم لیکي تأکلین تخوري فتقول حمیده وای انا به دغه شانتې لیکي ښه دغه شان انا به داسې لیکي داسې به نه لیکي انا به داسې نه لیکي ټیک شوه ویلی کېږي داسې او لیکلی کېږي داسې به یې لیکي داسې لیکل صحیح دي او داسې لیکل صحیح نه دي خو ویې به لیکي به انا او ویې به د انا په شان بغیر د الف نه آکلو تفاحه چې ده که نه دا به دا بغیر نقطې والا حا وی دوه سترګو والا حا به هم نه وي نقطې والا حا به هم نه وي او دا ګول تا چې ده نو د باندې به بیا چې کله وقف پې کې نو ګول تا به ها ساکنه وي فتسألو په دې الف باندې به د پاسه بیا یو حمزه واچوي نو فتسألو سعیدتو هل چې دا دوه نقطو والا ها به لیکي
خو یا ح به نه لیکي. التفاحة حلوه، التفاحة حلوه. نو دا حلوتن داسې لیکل کېږي، خو چې کله پې وقف کې نو بیا به دا داسې وی حلوه، حلوه. ٹھیک شوه. فتجيب حميدة نعم التفاحة حلوة كلي كلي. دا اصل کې دا که چې سړي ته به ته وخوره نو هغه ته به کل کل، او چې ښځې ته به ته وخوره هغې ته به کلي کلي. نو دا کلي دی او دا ها ورسره د هغې تفاحۍ طرف ته اشاره ده. یا اختي. جمیل ولد عاقل، ولد عاقل. ٹھیک شو. دا به عاقل لیکي، کاف سره به عاقل به نه لیکي، نه به عاقل لیکي، نه به عاقل لیکي، بلکې عاقل به لیکي، قاف نقطې والا. هو جالس فی بیته یسمع صوت. دا صوت 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 سره به وی، سین سره به نه وی، صوت به نه وی، صوت دا غلط دی، بلکې دا به صوت وی، صوت. نو دا صوت صحیح دی. ٹھیک شو. فيفتح الباب ويرى ضيفا عند الباب فيقول له اهلا وسهلا يا اخي الكريم ادخل ادخل. نو دا به دا ادخل به لیکي. ٹھیک شو. دا صحیح دی. داسې به نه لیکي، نه به دا ادخل لیکي او نه به ادخل لیکي، بلکې نقطې والا خا به لیکي. وجلس على الكرسي انا مسرور بقدومك 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 نعیم تلمیذ. نو تلمیذ به دا به ذال لیکي. ٹھیک شو. آخره کې دا ذال، دا به زوا به نه لیکي، نه به زا لیکي. ٹھیک شو. دا دواړه نه دي، بلکې دا ذال چې دی دا صحیح دی. واخوه تاجر نعیم فی کراتشی. کراتشی په عربی کې دا کراتشی لیکل کېږي، کراتشی. مونږ دا کراچۍ وایو، نو په عربی کې به کراچۍ نه لیکي. ٹھیک شو. کراتشی شی به شین به دا چی به نه لیکي، شین به لیکي. واخوه فی ملتان نعیم یکتب الرسالة الى اخیه ویرسلها الیه بالبرید. برید ډاک ته وایي، ډاک ته. ٹھیک شو جی. نو د دې تاسو ځان سره یو سکرین شاټ هم واخلئ چې کوم د الفاظ معنی دي دا هم صحیح ولیکئ، د جملو دا کمې ترجمه مې درته لیکلې دا هم صحیح ځان سره ولیکئ. او بیا د دې کې چې دا کم لږ لږ مونږه املا وکړه، پوره تفصیلي مو نه کړه، خو مختصر مختصر مو که چې کم ټکي به څنګه لیکي. املا دې ته وایي چې ته به دا کم کم ټکي چې دي که نه، نو دا الفاظ دا به ته څنګه لیکي، کم کلمات دي دا به ته څنګه لیکي، صحیح طریقې سره به لیکي. چې په کوم ځای کې ح وي هلته به ح لیکي، خا یا ها به نه لیکي. یا کوم ځای کې دال وي نو هلته به دال لیکي، کوم ځای کې ضاد وي نو هلته به ضاد نه لیکي، ضا به نه لیکي، ضا مومقه ضاد به لیکي. ټیک شوه. یا صاد وي نو د صاد په ځای به سین نه لیکي، صاد به لیکي. ټیک شو. نو دغه املا ده چې الفاظ او جملې زموږ صحیح شي. نو زمونږ دا الدرس الثلاثون 13 نمبر درس ختم شو. نو انشاءالله بل درس کې به مونږ بیا یو 13 نمبر درس شروع کوو. نو راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.